السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خپل کلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وي لاهور کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د یو خاندان اته کسان ډېر بېدلتۍ سره قتل شوي د کسان په کومه طریقه قتل شول اخر د دوی ګناه سوا دوستانو کو چې تاسو د دې پوره معلومات باره کې ځان قبلول غواړئ کو څه پورې چې زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دا د افسوسناکه واقعه په لاهور کې رامخې ته شوې ده چې د یو خاندان اته کسان د جایداد په تنازعه باندې ډېر بېدلتۍ سره قتل شول دغه اته کسان د جایداد په تنازعه باندې څه په داسې قسمه طریقه باندې قتل شول چې دوی د خپلو ټولو زامنو سره رانجه وه په جایداد باندې ټولو زامن یې ویلي چې دا جایداد زموږ دی دوی ویلي چې دا جایداد زموږ دی خو چې کله د ټولو زامن زورول شول او په دوی باندې حمله وکړله د دوی په کور یې ډایرکټ پیل یې شروع کړو او په یو کور یې اته کسان ډېر بېدلتۍ سره قتل کړل اتو کسانو کې مور پلار ښځه خاوند او څلور ماشومان شامل دي دوستانو ډېر زیات ظلم شوی خو اوسه پورې پولیسو په دې خلاف باندې نه یې پیال درج کړی نه پې پولیسو کار شروع کړی پولیسو پې خپل ځان ناغرضه کړی دی ځکه چې هغه نورو ټولو زامن یې پولیسو له پیسې ورکړي پولیسو پیسې خوړلي دي رشوتخواره ترې ناساز شوي دي دغه رشوتخوارو په وجه باندې پولیسو په نه یې پیال درج کړی دی او نه یې طریقه کار شروع کړی دی دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده خو د دې واقعې اوسه پورې څخه مذمت نه دی شوی او نه تر اوسه پورې د دې واقعې څخه لوټې دا وه زموږ نننۍ ویډیو که زموږ دا ویډیو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي